د مای د میاشتې وړومبنۍ نیټه د مزدورانو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې مانځلې کیږي او په نړۍ کې مزدورانو ته خراجي تحسین پیش کولی کیږي. دا ورځ موږ ته دا خبره یادوي چې د هر مزدور د خپلې شاته د ترقۍ یو بنیاد پټ وي. په ضلع شانګله کې نن هم مزدوران د خپلې ورځې نه نه دي خبر. موږ ته پته هم نه وه چې نن د مزدورانو ورځ ده. یو خبره. دویمه خبره دا ده چې موږ چې یو ورځ چوټي وکړو نو دا په موږ باندې ډېر زیات اثر پرېوځي، ځکه چې غریبي ده او په دې ملک کې تاسو ته پته ده چې څومره اثر په غریب سړي باندې پرېوځي، دومره ځایمه چې په هېڅ چا هم نه پرېوځي. مزدور ورځ ده، دا به هغه چا دپاره چې کوم مطلب لکه نوکرپېشه خلک یا داسې خلک وي نو هغو به ځانه چوټي وکړي او ارام به وکړي. زموږ مزدور خو ارام نه وي، موږ خو چې یو ورځ ارام وکړو نو تاسو ته پته ده چې بیا په موږ باندې ډېر زیات اثر پرېوځي د دې لاسه. یو بل کارکوونکی وایي چې بله موسلار نشته، که یو ورځ چوټي وکړو نو په کور کې ماشومان دي هغوی به څه خوري. خو زموږ څه برته څه حال نشته پوه شي، او د مهنګایي پوه شي، حال زموږ دغه دی اورې. او نور زموږ څه برته داسې هغه نشته چې موږ چوټي وکړو چوټي بنو. یو ورځ چې موږ چوټي وکړو نو دومره نقصان دی لکه په حد نه زیات دی پوه شي. او بس واړه دي برته نري نري کړه ده او نور څه دغه نشته موږ سره. دغه مزدورۍ ته کاته دي. دا مشر وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د مزدورانو دپاره هیڅ نه دي کړي، بلکې د نورو صوبو حکومتونو د مزدورانو دپاره ډېر څه کړي دي. نو خیبر پښتونخوا هم دغه وکړي پوه شو چې د مزدورانو د غریب دپاره د راشن کارډ راوباسي پوه شولې، څه موصلات راوباسي د غریب دپاره چې څه وسیلت یې جوړه شي پوه شو. لکه پنجاب کې څنګه ورکوي پوه شو، نواز ولې پوره اعلانونه کوي دا قسمه. دلته به دغه شی نشته پوه شولې، خو راشن ورکوي هغه هم داسې په لیونونو کې ولاړ وي، روډه سهار د ماښام پورې به ته میلاوېږي نه په میلاو شي، د هغه نه نه میلاوېده کړي. عام مزدوران غوښتنه کوي چې د هغوی دپاره د حکومت څه داسې ګامونه پورته کړي چې کم از کم خپله یوه ورځ چوټي په صحیح ډول باندې ترسره کړي. سنو پښتونخوا دپاره عرفان حسین علي، ضلع شانګله.